وزه یو مدرسې ته لاړم د جنوکو مدرسه وه پای کې یو زنانه حافظه شوه عالمه شوه نو ما ته هغې مدرسې والې تا ته پته شته چې دا جنۍ ولې حافظه عالمه شوه ما ته څه پته نو چې تا په یو مقبره کې تقریر کړی د عالم فضایل دې بیان کړي نو د دې جنۍ پلار لګېدلی و وی هغه په زورآباد کې یو حافظ صاحب په هغه پسې رامنډې کړې حافظ صاحب حافظان به 10 کسان جهنم جنت ته بوځي وی وی ګورې زما نوم په ډول لیکه وی هغه ورته ویل چې ستا نوم پکې نشته نه موږ د کور یو نه موږ د کور یو او یو ستا نه مخکې راته ویل چې زما نوم په ډول لیکه یو مې پکې دې لیکلی دی ښه نو زه به څه کومه زامن دې وونه نو په خپلې ډډو باندې حفظ وکړئ 10 کسان به بوځي جنت کم 10 کسان به بوځي تاسو به ټول برېک ته ووایئ نور به ځمه زما زوی حافظ دی بابا ته به کې نه یې قاري صاحب ته به کې نه یې دکاندار صاحب ته به کې نه یې څوک به پکې وي حدیث مبارک کې راځي چې د دې حافظ د علم په دوران کې د دې مولوي صاحب د علم په دوران کې کوم ماما کوم ترور کوم خورایي کوم تره کوم پلار او ورور د ده مالي جاني معاونت کړی وي او دې په سختۍ کې وي دې به جنت ته اوس ما ورته ویلي دي مړه مه کوه علم مړه بیا به په مسله باندې داسې خلک به د سپک ګوري راځه مړه چې در له نوکري وګورم نوکر به شي دومره په پنډونو تنخوا به علي ما دپاره به سفارش نه کوي راځئ ورونو د خپل خاندان هغه بچي چې تاسو ته پته ده چې دی یتیم دی تاسو ته پته ده د مور کونډه ده تاسو ته پته ده د مور نشته هغه بچي به دې پته شي بچي د مور نه پیسې مه غواړه زه به درکړم اختر ګل جامعه پیسې ورته کله کله ورکوه د نه مور که استاد له ورکوه ته به سبق ووایه بیا به د قیامت په ورځ باندې دا ماما دا خورایې دا ترونه دا رشته دار په دې سفارش کې شامل 10 کسان به د ځان سره جنت ته بوځي په دې دوران کې به د دې الک پلار او مور حاضر کړي شي او جنتي پوشاک به ورته واچولی شي نو دا زنانه مور یې او دا پلار به وي بما کسینا یا رب په څه وجه باندې موږ ته دا جامې واغوستولی شي موږ اوس داسې غټ عمل نه دی کړی نه جهاد کړی دی نه سبق ویلی دی موږ خو شان چمړ خلک وو موږ خو دا نه دي کړي نو فیقال دوی ته به وویلی شي دا اعزاز تا ته ولې میلاو دی راځه چې پلار او مور ته په دې اعزاز خبر کما ولې درته میلاو دی نو یو روایت کې راځي بتلاوت ولدکما القرآن ستا بچی به د قرآن تلاوت کو بل روایت کې راځي باخذ ولدکما القرآن ستاسو بچی د قرآن صحیح ځان له یاد کړی و دا دغه اعزاز دی چې تا ته مونږ تاج بسرو دا خیرسته جامې به ورته اغوستولی کېږي او تاسو خیرسته ډوپۍ چېرته زمیندار سړي ته چې د خوړو بوی ته ځي چا تاج په سر کړی دی د دې معنا دا ده چې قیمتي تاج به ورته په سرېږي او قیمتي لباس به ورته په سرېږي پرون یو جلسې ته تللی وم هغه جلسې کې یو حافظ نه و غیرازونو په سکار باندې نو سټیج والے اعلان وکړ چې د هغې هلک پلار دې راشي چې پیر صاحب ورته پټکي په سر چې هغه راغی ما ورته پلاره مې تا خو بېځایه تاج په سر حدیث کې خو راځي چې د قیامت په ورځ به ورته الله تاج په سري نن موږ په دنیا کې د هغې تاج یو څیز تا ته موږ په سر دا پټکی تاج دی تیجان العرب العمائم تیجان العرب دا پټکی دا د عربو تاجونه دي کبروا اعمامکم ووسعوا اکمامکم امام سے فرمای غټ غټ پټکی په سر راوړئ غټ غټ لستونه جوړوئ پیشنې به ځان مه جوړوئ غټ غټ لستونه جوړوئ دا د عزت جامه ده دا اعزاز به وي د حافظ قرآن دا پروګرامونه چې موږ کوو د دې دپاره کوو چې ستاسو بچو باندې چې ستاسو کمې پیسې موږ تاسو راکړې دي او موږ لګولې دي چې موږ تاسو ته وښیو چې دا موږ په ځای لګوو دویم دا
حکومتي خلک وایي دا مدرسې به مونږ ختمو، خو ستاسو په شانتې خلک ورسره ملګری دي. هغه څه وایي؟ یاره د حکومت دا خبره ټیک ده که نه چې مړه په دې مدرسو کې د انګریزي پړاویږي، په مدرسو کې د ښه ډاکټرون جوړ شي، نو دا خو خبره ده که نه چې ملا بیا ډاکټر وي. نو بابا زه نه پوهېږم تو رنګ چوڑ جا یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. یاره سره دا اومنه چې په مدرسه کې انګریزي ضروري ده، په مدرسه کې ډاکټري ضروري ده، په مدرسه کې پروفیسري ضروري ده، په مدرسه کې وکالت ضروري دی. دا د سره منم د انګریزۍ پروفیسرۍ ډاکټرۍ وکالت دپاره زه به پیسې راغونډومه، څوک به نیسم چې هغه به کې دا پیدا کړي. خو ستا نه به م یو تپوس حق لرم چې په کالج کې هم حافظ قرآن جوړول لازمي کو نه دي لازمي؟ په کالج کې یونیورسټۍ کې هم عالم جوړول لازمي دي. نو ته راته وایي چې زه د باندې دا سوال وکړم چې ستا په انجینرینګ یونیورسټۍ کې د میډیکل سبقونه ولې نه پړاویږي؟ نو ته ماته وایي دا ځان یونیورسټي ده او دا ځان یونیورسټي ده. نو هلته ځان له ده او دا ځان له ده. مدرسه دین دی، دا ځان له مدرسه ده، مکالج ځان له مدرسه ده. ما نه ده جدا کړې. زمونږ د اسلافو خو هغه وخت و چې یو طرف ته په جومات کې الفارابي ناسو، بل طرف ته ابن سینا ناسو، بل طرف ته ابن خلدون ناسو، د فلسفې ډېر لوی غټ عالم و. خو چې مسلې ته مو مخکې شو نو غټ ګلا و، فتوا به ورکوله، د بشریت هم پوهېدو. په ریاضۍ باندې غټ عالم و، خو چې مسلې ته مو مخکې شو نو غټ شیخ هم و. نو هم به دیني علوم و هم به دنیوي علوم و. ته ولګېدې د انګریزانو په ذریعه دې زمونږ اسلامي نظام تر برکو او دا دې جدا کړل. عصري علوم جدا، بستر دینی علوم جدا، مولا دا جدا جدا شو. او بیا دې څه وکړو؟ تا په خپل یو نصاب کې بدلون راوستو. راشه په سواړی کې د هر کالج ځان له کتاب دی. ستا او زما بچې په پرایمري سکول کې سبق کوي، په های سکول کې سبق کوي، د هغې کتابونه ځان لدي، د انګریزۍ والا او سرکاري پرایویټ سکول کې کتابونه ځان لدي. دا خو دا تعلیم هم جدا دی. د غریب سړي تعلیم جدا دی، د مالدار سړي تعلیم جدا دی. نو موږ دا مدرسې د دې لپاره جوړې کړې چې دا حکومتي خلک زموږ دا پروګرام واوري وویني. ځکه موږ د میډیا اجازت ورکو، زموږ دا تقریرونه نشر کوي، زموږ دا تقریرونه دنیا ته وښیي، دا جلسه پکې وښیي چې موږ ټوپکې نه دي راغستي، موږ تورې نه دي راغستي، موږ په دې مدرسو کې د شګې نه جوړو، موږ په دې مدرسو کې اخلاقیات ښیو، موږ په دې مدرسو کې ادب ښیو، موږ په دې مدرسو کې د مور حق ښیو، موږ په دې مدرسو کې د پلار حق ښیو، موږ په دې مدرسه کې د استاد حق ښیو، موږ په دې مدرسه کې د ګاونډي حق ښیو، موږ د جنکو په مدرسه کې د هلکانو په مدرسه کې د ښځې حق ښیو، د خاوند حق ښیو. دا موږ د دې لپاره الله رب الجلال دې د علماو په علومو کې د ورځې او د شپې برکات ورواچي، او الله رب الجلال دې موږ په دنیا کې هم په آخرت کې هم د علماو په هر محاذ کې ملګري. زما ورونو دې علماو سره تعاون کوئ. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي یو سړی د خپل مال نه 1,00,000 درهم خیراتي ورکوي، بل سړی د خپل 2 روپو مزدورۍ نه 1 روپۍ خیراتي ورکوي. د الله په درګاه کې چې دا 1 روپۍ غوره ده، هغه 1,00,000 درهم غوره دی. مثلا زما بینک ډک دی، دنیا پیسې دي راسره، زه به څه کوم په بینک کې پرتې دي، که ما ته 1,00,000 چا خیراتي وکړي هېڅ پې نه کېږي، هېڅ کمې پې نه راځي. ما سره نشي کولی چې ما پسې بیا ګرځئ. داسې مثال وایم. اوس یو سړی غریب دی، 500 روپۍ مزدوري وکړه، اته ورته 2,500 روپۍ خیراتي ورکړه. دا 2,500 روپۍ د هغې 1,00,000 روپو نه پته ده خوله وته. راځئ وروڼو دې مدرسې ضرورت ته وګورئ. زه چې پیدا شوی یم دا مدرسه ده، او دا مدرسه هم دقسې ده. په کار خو دا ده چې دې د چغرزو تقدیر بدل کړی وی. په دومره بې سر و سامانۍ کې
مولانا لیکیا دی چې دلته زما غونډه کې سړی تاب نو چې زه راغلی ما ته به اکثر دعوت راکړم چې موږ ټول شي به بدل شو نشم راغلی ما ته تقریب ته سره پنځه اکسیډنټونه مې کړي بیا دې مشکل حالاتو کې علما لیکیا دي ستاسو بچو ته سبق د قوم بچو ته سبق د علماو ته دوا وکړه کو تاسو د علماو ته دوا نه کوئ د دواړو جهانو سردار مبارک ته دوا کړه نذر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها خدای دې د هغه علماو مخونه تر تازه کی څوک چې زما خبرې اوري زده کوي محفوظ کوي بیا بل ته